सिकंदर रजा د لاهور کلندر د پاره ډېر غټ قربانیان ورکي او سکندر رضا ته د پی ایس ایل طرف هم غټ انعامات ملو شو او د پی ایس ایل ټیم مالک چې کوم دی لاهور کلندر ټیم مالک هغه به له هم ډېر غټ انعام ضرور ورکي ځکه سکندر رضا چې کوم دی فائنل د پاره څنګه د انګلند نزان نو رسولو د زیمبابوے او د انګلند ټیسټ میچ ورورا چې د ټیسټ میچ ته الریډي تلو د پی ایس ایل پرې خو سیمی فائنل میچ کې هم دی نو کوارټر فائنل میچ کې هم دی نو او د پېښور زلمی خلاف چې کوم میچ زما خیال هغه کې هم دینو نو دای د تل والریډي خو چې دله کله پته ولګره ټیم فائنل ته کوالیفای شوی د خالی پرواز د دای الریډي د انګلند سره ټیسټ میچ چې د خالی پرواز هغه ختم شو ټیسټ میچ څنګه ختم شو د ظالم زوی ځان ایرپورټ رسول د ماسخوتن روټي د برمنګم په ایرپورټ کې خوړلې ده سحر بریکفاست چې کوم دی هغه د په جهاز کې کړی دی غرمه روټي چې کومه ده د اتوار دروازه خبرې در لکم د اتوار دروازه خبره در لکم د خالی پرواز خو الریډي د اتوار پرواز فائنل میچ هم دی او د ظالم زوی په دوبۍ کې ناشته او د میچ نه تقریبا نیمه غنټه مخکې د ځان راو رسولو د دوبۍ نه پاکستان ته برمنګم نه دوبۍ ته راغو چې د غرمه روټي دوبۍ کې خوړه د اتوار پرواز او روټي خوړلو نه پس فلایټ او فلایټ ډایرکټ پاکستان ته راغله د پاکستان کې د بیا میچ کړی دی او میچ نه پس فائنل ګټلو نه پس په د لاهور کلندر ټیم سره د شپې روټي خوړلې جی نو ډیره غټه قرباني ورکو سره د حواله سره فخر زمان دا هم وي چې چېرې د پځې وای زوما نو مشکل ده چې زه راغلی وم ځکه د چې کوم ټیسټ میچ وکړو نو ټیسټ میچ کې د انګلند سره ښه پرفارمنس هم د انګلند خلاف د ور کړی دی د انګلند خلاف د تقریبا 25 اوره کړی دي ښه 20 اور د بیټینګ کړی دی سلور ور د ټیسټ میچ جی یو کلاډي سلور ور د ټیسټ میچ وکړي لکه نن دستا ټیسټ میچ ختم شو او سبا راستا ته ناس په انګلند کې او سبا راستا په پاکستان کې فائنل لې نو لکه ستړی هم وي سلور ور د ټیسټ میچ کړی وي خو بیا سکندر رضا لکه کومه انرژي ده پکې نو هغه انرژي لاهور کلندر د پاره بچ کا او هغه لاهور کلندر هم ډېر موټیویټ کو چې د ولوي زه درځم او د لاهور کلندر منیجمنت سمین رانا یا چې د کوم مشر د ټیم مالک هغه ولوي بالکل راځه ټیکټ میکټي ولو کې کړی دی او ریسته راوستره پاکستان ته او د میچ شروع کېدون لګ مخ کې د ګراوند ته راغو او په ټیم په پلینګ 11 کې هم سلیکټ کو او راتلو سره ډومبنی ورکې د رایل رسو یو ډېر اهم وکټ وښته چې رایل رسو ډېر زبردست طریقې سره بیټینګ کورو په 11 بال 22 رنونه رایل رسو الریډي جوړ کړی وو او کداغه رسو ولا ولاړ نو بیا کې دیش 230 240 رنونه کوټه ګلیډیټر کړی وي نو بیا به لاهور کلندر ته میچ ګټل ډیر زیات ګران شو راتلو سره په نومنی ور کې د رایل رسو وکټ وښته به خیر داسې خبالنګ نه کړی 4 اور 46 کو سونه سکور ور کړی دی خو اهم وکټ چې کوم رایل رسو وکټ هغه ولا عمده سکندر وښته جی خبیا دینه علاوه سکندر رضا بیا بیټینګ کې هم خو کروشل په انډر پریشر کې 7 بال 22 رنونه وکړ او میچ وینینګ شاټ چې کوم دیغه هم سکندر رضا وخلو نو فخر دمان هم د صفر فخر دمان وی چې ما سمین رانا توی د لاهور کلندر ټیم چې کم مالک ته وای غل ما وی چې دا سړی د کمال لکه د پځې زوم نو زما نوم راغله زما چرته پروت ما بیٹ کې زما دوم ما به خوب کولو ځکه ستړی بم سلور و د ټیسټ میچ ما کړو او د ظالم بچي سلور و د ټیسټ میچ کې دوه پس فلایټ رانیولې د برمنګم نه دوبۍ نه پاکستان او فائنل میچ شروع کېدو نه مخکې ځان را رسول دی جی نو ښه په دې پی ایس ایل کې بیسټ الراونډر ایوارډ چې کوم دی هغه سکندر رضا ته ملو شو چې د هغې انعام چې کوم 35 लाख روپۍ 35 लाख روپۍ ولا بیسټ الراونډر انعام ملو شو او د نه علاوه د لاهور کلندر د طرف به هم د یو غټ انعام ملاویږي ځکه چې میچ ولا د ګټل لاهور کلندر چې څومره هم میچونه په دې پی ایس ایل کې کړی دي او کم کلاړي ولا میچ ګټل نو هغه ګولډ پلیټډ آیفون هغه ور کړی دی په انعام کې نو یو خو بدله ګولډ پلیټډ آیفون کې دی شي ورکی د لاهور کلندر ټیم او د نه علاوه نور ولا هم غټ انعام ورکی نو دا د سکندر رضا د پاره دا پی ایس ایل چې کوم د ډیر زیات لک کی ثابت شو